کې په عراق کې په کویت کې دا ظالمان چې مسلط دي او دا بمونه راباندې وړي دا زما د عمل نتیجه ده. هر سړی بل مسلمان ته وتلیسو خو د خپل عمل حساب ځان سره نه دی کړی. نو محترمو د ګناه نه توبه ایستل او خپل الله جل شانه ته متوجه کېدل او د دې علماو د دین زده کول د دنیا یو منټ یو ورځ او یو شپه دا د عالم په مشوره باندې کېول. ته بیا ګورې چې الله تعالی د څه کوم مقام درکوي. عالم هر څوک نشي کولی دی خو عالمانه زندګي هر څوک کولی شي. که زه یو چټ یم یو دکاندار یم یو زمیندار یم نو ژوند خو د عالم په مشوره کولی شم کار. خو زموږ په مزاج دا دی خفه کېږي ما چې کوم څیز زما زړه غواړي بس هغه ماته ښه ښکاري هغه کوم او چې کوم څیز زما مزاج نه غواړي بس هغه زه نه کوم. موږ د عالم نه زده کوم نگاه د عالم تړي. بچې پیدا شي اذان ورته عالم کوي چې مړ شي جنازه پرې عالم کوي دا ټول سمانو. خو لیکن چې په کوم ځای کې زموږ دنیاوي نه پوي او زه ته پته ده که عالم نه تپوس کوم نو هغه به راته وایي چې دا کار دې ناروا دی نو بیا پرې ځان شپېلې د مزاج خلاف دی. کوم شی د مزاج مطابق دي نو هغه کوو خو چې کوم د مزاج خلاف دی هغه نه کوو. زما ورونو نن موږ دین د خپل مزاج او د خپل وخت تابع کړی دی. بل دین به د خپل مزاج نه تابع کوي بلکې خپل مزاج او طبیعت بل دین تابع کوي. زموږ د صحابه کې یو عالم دی هغوی سره ناست وو یو ځای کې هغوی بیان کوو نو وایي زما یو ملګری دی وایي کله کله زموږ دې کلي ته راشي وایي هغه راغلی او د هغې کله ډېر لوی دی چوټ علاوه ورته وایي خو چوټ علاوه راسي او ورته وایي نو ډېر لوی کلی دی نو هغه وایي هغه زما خواته رایي ما ورته ویل ډېر وخت راغلی راته ویل راوځي نو ما ورته ویل څنګه راغلی ما ته ویل چې دلته ستاسو په دې کلي کې یو پنځه شپږ کسان حج ته تللي وو نو هغوی راغلي دي نو ما ویل چې یاره ټول راشو په یو ځای باندې ټول راشو یو یو نه شو راتلی نو هغه ټول راغلي وو نو زه لاړم فلاني سره مې لاړ شوم فلاني صاحب سره فلاني صاحب سره فلاني صاحب سره ما وویل چې وکړو چې هغه څه وکړو ما وویل چې حج وکړو ویل چې هغه حج وکړو ما وویل چې ګیره پرېښوده که نه بیا غلی چې ما وویل چې ولې ویې راته ویل چې څلور ګیره خریلې ده او زه داسې بس پټه غوندې هغه البته چې برش باندې پرېښی وی ما ورته ویل چې دا حج د مزاج مطابق ټول 10 لک روپۍ مو لګولي او ډېره حج وکړو چې خلک راته حاجي صاحب وایي خو دا ګیره یې مزاج نه وایي نو ګیره ته نه خفه کېږئ مه د الله دین به د خپل مزاج تابع کوو نه بلکې خپل مزاج به د الله ربالعزت د دین تابع کوو. نو خبره مې دا کوله چې د علماو په ډېر کړی ځکه علماو زموږ بچو ته عزت ورکوو دا د عزت دا پټکې چې نن دې بچو ته په سر شوی دی دا د دې علماو د دا د دې محنت دی دا د دې خواري ده. موږ ته خلک علماو څه وکړو علماو موږ ته شعور وښاو علماو موږ ته د الله دین وښاو. قسم دی که په مخ د ځمکه عالم دی که د خلکو خدای مو پېژندی که عالم دی په مخ د ځمکه قسم په خدای که د خلکو انسانیت مو پېژندی موږ کې چې دا شعور دی عقل دی دا د دې علماو خدمات دي او دا یاد وساتئ دا زموږ د علماو په وجه باندې روانه ده. حدیث مبارک کې راځي الله تعالی فرمایي چې زه یو علاقې ته د عذاب لېږلو اراده وفرمایم خو چې وګورم نو داسې خلک موجود دي چې هغوی جوماتونه آبادوي د هغې د وجې د دې نور مخلوق نه عذاب چل د دې بچو په برکت باندې د دې علماو په برکت باندې موږ بچ شو ورنه زموږ کوم عمل الله ته پیش کولی علماء ډېر ډېر خدمت وکړو د علماو دا خدمت کې الله تعالی په خپل دربار عالي کې قبول منظور کړي. نن چې زموږ په هر کور کې بچې قرآن وایي او هر بچې ناظر افغان دی حافظ دی د قرآن عالم دی د دې خلک خدمت پرون زموږ مدرسه کې یو کس راغی او زه ناست وم یو طالب علم قرآن لوستو نو دا کس قرآن ولوستی همدې یوه خوا کې ورسره جوړ کېناسته چې زه به دا قرآن واورم ما ته به ثواب ملایي یو ډېر ښه عمل یې کوی او ما ورسره خوا کې نقل کول زما ذهن کې فوراً دا راغله چې خدایه دې به اوس څومره خبرې چې قرآن نه دی ویلی نو بل کس نه ناست چې دی وایي چې دا ثواب ماته میلاو شي نو خو به دې ورځ وي ورځ به وي بیا به څه کوې نو په خپلو بچو قرآن وایي یو سپین ګورو په خپله هم نه ویلی نو قرآن وایي
وشي كان يجي شرم نشته كدنيا قالوا يجي شرم نلو ولكن جو سعيد أتوه يجي قرآن تكا نقولي أتوه بيجي بناني ناكسر جو كلا خبر أمونا قاضي داران كذا أوس بيجي كمالي بس سعيد روبه أور كذا يجي سعيد مغيرنا كذا نتنشمالي ما فانا شيء شمالي وجودوا يا بابا قرآن نندمي يوم روبه كمالي يوم جب يوم جب مبيناري جب بابا بيقولي كذي بني بتاعي ناشئ ورناني उसमें भी जब वाली ये कुरान का नाम पकारा अरे दाशा नहीं दाई आवाज है सुख जो कुरान से दई करे स्पीडीरे रे करे तोडीरे रे करे माशूदे करे वेदे हदीस मुबारक के राजी दा सड़े जो कुरान से दई और बड़ी हालत के रे मर्शो दे काले पे मर रे और सुख के काले पे मुबारक शब्द अल्लाह शब्द अल्लाह ताला बलमा सुनो तो हमने चला माने मसरा में से कुरान पर जगह कुरान पर जगह विचार चाहे आते हैं कुरान पर जगह इंशाअल्लाह ताला पूर्ण बड़ी बात से कुरान जरूर विचार नो से कुरान पे शुरू बोल कुरान से और ये बेचारे का सलाम में हमारा जी ये बताबियां पूछ रहा है कुरान से हम बता सुना आज को बल नुकसान तुझे इस पर ड्यूटी गई औलमा की को ड्यूटी का सामने करा सो हालांकि मस्जिद तजजी मैं ईमान भी सीखा ये का कॉलेज से वो पिंजो दूसरे का है दिल्ली पक्ष में जुमानी में सबक है और दारपुर रामखाली में है और शुकीबाम में है हां और नेला दूसरे बम देर में सुबह की जगह जनानो जरूरी अवसर इसको जुमा के दिया है और रखा होगा इंशाअल्लाह बड़ा देर हो गया जिसका मतलब को देर हो गया है बस तो सलाम जुमा के साथ सुनने का समझ उसका सबसे नहीं पूछा से रहा Berjasa selalu berjasa majikan selalu nusun berbara dari orang ini macam. Alam berjumpa dengan dari serupa orang kaya soalnya. Aku ulama ukar lagi. Jadi kalian mesti kumpul kasam pada jadi sana di dalam. Kiamat क्यों नहीं पकार राजी? हदीस मुबारक की राजी कि कियामत परस वाले वक्त अल्लाह ताला पूरे खल्क से हिसाब किताब कई. दा उलमा पे उधर तो दूरी उलमा वक़फ़ई शेख खुदाया मुसर वसीली पूरे खल्क सुख जन्नत करवान दी सुख जहन्नम करवान दी और ये बयदी की सुख बड़ी उन्होंने बड़ी मुसर अल्लाह ताला से हिसाब किताब कई. अल्लाह ताला के अपने शान मुताबिक या खल्क हिसाब किताब न पालिश की मेरे उलमा तो या माशर उलमा ये उलमा पुलिया जई और हिसाब को भी किताब में जन्नत के दाखिल से और तासुलमान ने मेरी वजह को कुरान और हदीस जो तासु आजाद होता है या बड़ी मुशाहिदे दे कुछ उदाहरण सब दानी काम करो दानी रासायनिक करो दानी का सलबी न करेवा जब दानी का सरदार को अल्लाह ताला को तो पर मस्जिद वाटो रान सर दाखिल का जन्नत के फूल पटोल भगवान को जन्नत में पैदा की सुबह सादत तो देखा को सरमीने को भी यही ताउन दिशा को भी इस मोहब्बत को भी याजन दोस्तों से मदद दी पर जिम्मेदारी साथी अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों का कुरान से मिला है मुद्रा के मिला है एक गाना का फायदा लगी गाना है जनाजे लगी दी पर ड्यूटी की दी कर दी है दादा दिन रात है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से किसी से अल्लाह ताला की रखी शरीफ उम्मत का अल्लाह ताला अहकामात और पैगंबर तरीके नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा भी मंसूरी दादी के उलमा उस्ताद जिम्मेदारी सदा दुनिया का जिम्मेदारी जमान चले खुद बच्चों से तरबियत हुई चले खुद बच्चों तरबियत हो गई गनी आयात साथे चले विशी आवदई ती बहालत अला रवानी नबिया साड़ी मुजरा इब्राहिम जी ने परेशान है जेडी की ना परेशान है दिलवार ना परेशान है देवड़ी ना दूसरा काटी परेशान है जिता वो जुमात को बोले जुमात तमुरा गए जुमात करा गए कुरान पे जकड़े हो अहादीस पे जकड़ियो पूरे अखलाक पे जकड़ियो ने मैंने सलाह भी जाए कोई और मैंने गावंडी बोली ने मैंने सुलगी बोली ने मैंने मशरक बोली और मैंने मशरक बोली तो ये चिरा का गई लाजमा उस्ताद ना लखो उसी तरबियत पकार पर बिशी कुरान तकी हो उलमाओं के नजदीक गई कसम देकर उलमाओं ने भी वाला सुनो वाली बोले गुरमी वाला इसको ईश्वर पूरे आलिम सारे जो कुरान हाफिज और कारी और माशूम तरफ पर बिशी नसीहत किया उदी का पर बिशी नजदीक गई और उदी का पर बिशी वो कब गई जरिए ना मदारिस को मसाजिद को दाखिल की अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस आलिमान दी इधर तरह के बन गई और इंशाअल्लाह ताला आखिरत के बारे में निजात जरिए होगी यूसुफ अलैहिस्सलाम
ډېر ښکلی حسین او جمیل ډېر هوښیار او د پلار ورسره مینه ډېره وه او بیا دې پلار کوي بابا جان ما خو یو خوب لیدلی دی یعقوب علیه السلام پیغمبر دی او یوسف علیه السلام یې زوی دی نو دی ورته وایي اني رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ویم پلار ما خو یولس ستوري دي هغه شپه کې ولیدلو او یو لمر او یو سپوږمۍ ما ته سجده کړو خدای الله پیغمبر یعقوب علیه السلام هغه د بچو خوب دي چې بیان نه کړي یولس ستورونه دي او د لمر او سپوږمۍ د مور او پلار دي او په آینده زمانه کې د الله تعالی پیغمبر جوړوي چې کله د دې سجدې پورې په خوب کې نو دې ډېر ښکلی او ډېر هوښیار د سره پلار مینه ډېره وه تفصیل واقع قرآن کې ذکر دی تاسو سره دا یې راته مختصر خبره کوم نو دیونو چې په توګه کې چې دا په سره دې نه ټول سره یې نو دا باندې بچي دا پرې دي نو دې په دې دي نو دې دا چې کارو کې دې په باندې کار نه وو دوی له او تفصیل واقع بیان نه دا بیوچن کو ما کې خاصو او بیا الله تعالی د دوی له وچن کو یوسف علیه السلام او د بادشاہ په تخت کې عزیزی میں سری چھوڑ دے نکتا بین جڑل یعقوب علیہ السلام بدرازم جڑل رشمی بین جڑل نظر الار بیا سزمانہ پس چلدرون لڑل او دلتا اگئی تپتو لگیلا او بیا رالل او یعقوب علیہ السلام نے کلمی سوار کو حاضر اور کو چی یوسف علیہ السلام کو جوان دے دے او عزیزی مصر دے اللہ تعالی دے مصر گورنر جوڑ کرے دے بنیاد عجیبه پیغمبران د الله تعالی هغه خلک دي چې زموږ د استاد سوچونه د ټولو ځای ختم شي هغه د پیغمبر سوچونه دي هغه ساده کارونه چې دې وګړي کله به تلې کله به خپل جامې جوړي کله به خراب جامې جوړي کله به په سخت ژوند کې او کله به په نرم ژوند کې دې خبرو فکر نو تاسو سره کو زموږ د ایمان او د دین په صحاله چې زمان بچي چې د غلط ګناه او په نه کوي چې زمان د بچي دنیا په بریګه او آخرت په نه تبا شي نو څنګه خپل بچي دي د خبرې مقصد دا زمانو د زمانو ستاسو بچي نه راکېږي چې دا خبران نه د زمانو ستاسو بچي شریدلې کړي واجبې قسم دې دا خبران نه د زمانو ستاسو بچي په دنیا کې غریبي دي راغله نبی صلی الله علیه وسلم دې راکېلا دا خبران دی وګورئ که زما بچی بېدینه لرې شو که زما بچی د معاشري دپاره منصور لرې شو که دی د خلکو دپاره د بېعزتۍ سبب جوړ شو که دی بېدینه او نالایقه لرې شو نو دا بیا ډېر بیا افسوس د خپلو بچو تربیت دا زما څخه اولنی ذمهداري ده نو دا به څوک انشاءالله تعالی دا سره ټول وعده وکړي چې د خپلو بچو پسې تربیت کړو انشاءالله تعالی دا عزم کو موت ابنیت کو نو وجود ولا الله تعالی ورته دی یو سړي بچي عالم کی حافظي دې په خلال الله تعالی کړی دا موت اراده کو موت او مهنت او پای کو ان شاء الله او دا سړي بچي لا عالم لازم نه دی چې نه هم مقابله عالم نه که عالم نشو نه کمال کو شي نه کان کار څه پای شي بلابل بڑی کا مسئلہ نه ندی دا زموږ ذمہ داری ده دویم زما محترمو چې د خپل ځان د بدلولو کوشش وکړي ګوره زموږ استاد ګڼونه تېر شو چا څلوېښت کاله تېر شو د چا 50 تېر شو د چا 30 تېر شوي د بعضو بغلانو کې شپېته او یا تېر شو من خو او تاسو ټول منو چې باید را روان دي من که نه منو دا به ټول منو وګوره د بل باندې منظم دی د زما یې غلامات 50 شپېته کاله لا پاتې ته وایي چې د زما یې همدا 50 شپېته پاتې دي سپینګری باباګان الله تعالی تپاله شو په مخ کې یو څو پرستو دي او په خپل په قبر کې او دې په دې باندې جوړې دا په ډېر زمانہ کار نه صافه عيش خبره ختم شي داسې اجل او داسې نیټه اچھا پیدا الله نه علاوه په نشته نه صافه عيش خبره ختم شي نو دا یې جاري باندې هي لپاره خپل اخلاق او خپل اعمال دې خیال وساتئ د خپل اخلاق او د خپل اعمال دې په خیال ساتو د خپل معاملات په خیال وساتو دوکي باندې دروغ
وایو د خلکو سره به کوم دی ظلمونه نه کوو دروغ به نه وایو او دا یاد وساتئ د دې حق باندې بډاګه نه وکړو یو څو خبرې داسې کوم قرآن حدیث خدای تعالی لا ذکر کړل یو څو خبرې دا چې دا غته نشته میراث نه ورکو پیدا قرآن یې ورکا کور یې ورکا لور یې ورکا کنه ورکو دا په قیامت پر ځل په دې کارو کې ژوند محترم دا چې کول واړي منځونه ټی کول واړي معاملات ټی کول واړي اخلاق عبادت درد کول واړي او د علماء قدر عزت کول واړي د دې بچو د دې سره صحیح تربیت پکار دی چې دې خدای د قرآن او حدیث عالمان جوړ کړي چې الله تعالی دې ته مقام او مرتبه ورکړي چې ما مقام سره پکې پای کې کوم دې جنت لاره آسان او د علماء او تاسو نو ویلي مقام او مرتبه امام مالک رحمت الله علیه دوی عالم تیر شوی دی د پیغمبر علیه السلام د حدیث درس کاو خوریر پشوق او ډیر په جذبې سره د یو وین ساتلې وا هغه زما د کور په دروازه کې ناس نه چې څوک راځي او د یو مسلې تاسو کوي چې موږ بس د کومه او د چل د کوي یا چې کوم دی د زکات تاسو کوي یا بل یو بيجي مسله د کوي د کور نه आवाज کاوه بر اعظم او د جواب ورکړم او بریاد دا څوک د پیغمبر علیه السلام د حدیث مطابق سوال کوي یا حدیث د دې دی راځي نو دا راځي چې په انتظار باندې کې نو ما توایا هغه ته وایا سر پس پیغمبر مالک دوی چاري تاسو کوی امام سے چې څوک بيجي مسله ده نه نو ته له قرآن باندې او چې څوک د پیغمبر د حدیث مطابق سوال کوي د ډیر ساتو کې دې په کلام دې کې صحیح حکمت دی امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایي یو سړی چې مسله تاسو کوي په سوال څخه ولیکن یو سړی چې د پیغمبر د حدیث تاسو زمانه کوي نو زه اول غسل وکم بیا د مینا پس کړي وی کپڑے می دی واچو او کړي وی نه پاکه کپڑے واچو بیا خوشبو لګو او کټه وکم او همسا لاس لګم او روزم هغه د حدیث جواب ورکوم او زه دا خبره خو خانه غنم چې وسړی د الله پیغمبر د حدیث تاسو زمانه کوي او د سینې په سینې روزه باندې جواب ورکوم نه د پیغمبر حدیث مبارک دی د دې بیا مرتبه د الله په نس باندې یو اول بدن سبا کوم بیا پاکي نوې کپڑے واچوم بیا پټه وم خوشبو لګوم دا نه پس د جواب په دی باندې ورکوم چې د حدیث مرتبه لوی ده اصل رسول الله مبارک پیغمبر دوه اهتمام وایو روزانه به سار درس لراتو غسل به کو کچې مې وګورې نو نوې کپڑے چې مې نوې په چولې کې نوې پاتې کپڑے دی روزانه به درس لراتو په داسې حالت کې او د حدیثو د درس حلقه سوروا او په کوم ځای کې ناستو نو په زرګونو په تعداد کې به شاګردانو او د حدیثو درس به په کوم ځای ورکاو چې په کوم ځای کې به درس عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وکاو او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ریاض الجنه هغه کې عبد الله ابن مسعود څخه درس ورکاو دا نه بس په دغه باندې امام مالک رحمت الله علیه ناستو یو ځل درس ورکاو او د حدیثو دوره قدر او عزت وکاو چې د بارنا لړم را پریوتو او دې په املا باندې چیچو د درنګ بکله یو شان کله زور کله زیړ او قلیب راتلی او طالبان ته راځي نه چې کله هغه حدیث سره تورسو کتاب باندې کو تو طالب ته ورش طالبہ زمانه املا وګورا هغه چې لمن چرته کړه وی کړو نو د لمن لاندې د امام مالک رحمت الله علیه په املا باندې لړم ګرځیدو او شپږ ځای امام مالک رحمت الله علیه خدای باوجود امام مالک رحمت الله علیه پیغمبر حدیث انګړ پرې پورا قدر او پورا عزت علماء د حدیث پورا احترام یا الله تعالی سبحانه مقامات کړي په مدینه منوره کې په سوارلام نګر دي د پیاب لته باندې دومره ادب او احترام الله سبحانه مقامات کړو امام مالک رحمت الله علیه او ځل په دغه خپل مسند ناستو درس ورکاو او په دغه دوران کې یو کس راغی دا سره دم نشو او دا ټول خلکو په سکون باندې پیړی او مخکې راغی امام سے دا کتاب بند کړه چې کوم درس کوي کتاب یې باندې په ته پاسه ودرېګا
دی ورته ودرېدو. بیا چې کوم دی امام مالک صاحب مالک دی که څوک لیونی دی وینا سره پیدا خپلې شونډې راواخیستې او زما پرې تندي کېښودې او ما سره ځان مخ رامخ کړو. ما ویل چې لیونی خو ځکه نه دی چې لیوني خو د علماو تندي نه ښکلوي، خو چې دی ولې دا چل کوي تپوس یې کړي وروره تا وګوره ډېرې غلطۍ وکړې، یو د خلکو په سټونو باندې دا خپې راواړولې په جومات کې به دا کار نه کوي، دا ګناه دی. بیا رالې په ما باندې درس هم بند کړو، دا په زرګونو طالبان ناست دې ټایم دې ضایع کړو. او بیا چې کوم دی ما ته راغاړې ووتې خو څه وجه وه دا دې ولې وکړي. هغه ورته امام صاحب ما ته پته ده دا غلطۍ مې وکړې، دا ټولې غلطۍ مې وکړې، زه دې نه معافي غواړم. ما بېګا د شپې خوب ولیدل دا په کوم ځای باندې ته ناست په دغه ځای ناست وې او درس دې ورکو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابو سره راغی او تپوس یې وکړ چې امام مالک چېرته دی اواز کوي ورته دا پسې کس راغی او تا ته یو تعلیق وي چې نبي علیه صلات وسلام درته اواز کوي نو تا هغه درس نیمګړی پرېښودو او تا منډې کړې او چې نبي علیه صلات وسلام ته ورسېدې نبي علیه صلات وسلام ستا نه خپله غېږ چاپېره کړه او خپلې سینې سره راجوغ کړې او ستا په تندي باندې شونډې کېښودې انومان دا ګوره بیا دبی چې وکړې دا ګناهونه رانه شو بیمه رامنډې والې چې بېګا په خوب کې کومې سینې سره رسول الله مبارک خپله سینه مخلې ده چې زما د سینې نه مخکې هغه سینې سره بله سینه ونه لګي او په کوم تندي چې رسول الله مبارک خپلې شونډې ایښې وې بیمه وي چې زما د شونډو نه مخکې دغه تندي سره بل چا شونډې ونه لګي. دا دې مقام چا ورکړی دی؟ بیا ورته امام مالک رحمت الله علیه وایي رسول پوره پرېږده او ورته یې وایي زما او زما د الله په منځ کې یو راز تا خلکو ته ښکاره خو تا چې خبره ښکاره کړه بس پې زه ومانم. تا چې بېګا زه په خوب کې ولیدم او نبي علیه صلات وسلام زه په تندي ښکلولم او زه یې خپلې سینې سره راجوغ کولم زما د الله په ذات باندې قسم وي چې د کوم وخت نه ما د دې احادیثو درس شروع کړی دی هره شپه پیغمبر علیه صلات وسلام راځي ما ته په خوب کې ما خپل ځان سره راجوغتی او زما تندی په خپل مبارک شونډو باندې دا لوی مقام په څه دی؟ دا د قرآن او د حدیثو په خدمت باندې دی. دا لوی مقام په څه باندې دی؟ دا د دې علماو په خدمت باندې دی. زما محترم وروڼو چې موږ او تاسو د دې خلکو قدر وکړو، د دې عزت وکړو او د دې ادب او احترام وکړو، نو الله تعالی به موږ او تاسو ته لوی مقام او لوی مرتبه راکړي. څومره ژوند چې تېروو انشاءالله دا عزم بس چې څومره خطاګانې شوي بس وکړو. ګوره دا مبارک مجلس کې ما تاسو ته وایي حدیث کې راځي چې کومه دعا وغواړې الله تعالی به یې قبلوي کوي یې نه ټول ازم کوي. زما مشران دي کشران درکې شته یو درخواست ده زه به هم توبه وباسم او تاسو هم توبه وباسم په خپل تېر ژوند باندې په الله تعالی ته ملامت شو وبژاړو الله ته به توبه وباسو. موږ نه غلطۍ شوي دي، موږ نه خطاګانې شوي دي، موږ به په غلطو طریقو مال جمع کړی، موږ به پردي حقونه والي، موږ به الله خفه کړي، موږ به لمونځونه پرېږدي، موږ به د قرآن تلاوت پرېږدي، خو دا ټول به الله جل شانه سره مخامخ کوو چې خدای دا ټول ګناهونه رامعاف کړي. او مبارک مجلس کې د دې ګلانو برکت کړله او دې علماو د دې برکت په الله دا ټول ګناهونه معاف کړي. دا یاد وساتئ. دا اولیاء کالو دا اتیاء کالو یو مشرک او کافر چې الله توبه وباسي الله هغه توبه کوي. ما او تا د مسلمان په کور کې پیدا یو، د مسلمان مور په غېږ کې لوی شوي یو، د مسلمان پلار په تربیت کې لوی شوي یو، د علماو په محبت کې لوی شوي یو. انشاءالله چې ما او تا توبه وباسي الله تعالی به کوي. ټول به توبه وباسو او آینده باز نه چې خپل مال په صحیح طریقه ګټو، په صحیح طریقه ګټو. د ګټلو طریقه حلال پکار ده، د لګولو ځای پاک په خپلو بچو باندې د صدقې په نیت لګوه، په خپل ګاونډي مسلمان باندې لګوه، په خپل رشته دار باندې لګوه او د کلي محلې مسجد مدرسه عالم طالب علم باندې خپلې پیسې لګوه. تاسو پته ده نن شپه روانه ده، نن هغه شپه روانه ده د شعبان 15مه شپه چې نن به الله تعالی د پوره کال چې کوم ډیټیل دی هغه پیسو درنه ورکړي چې دې کال کې یو پلانې مړېږي، په دې کال کې یو پلانې کره بچې پیدا کېږي، دومره ماشومان به دنیا ته راځي، دومره انسانان به واپس ځي، د دې به دا رزق وي، دومره رزق وي. دا نن مبارکه شپه ده. یو خدا چې نن د خپل وس مطابق په خپلو بچو باندې په خپلو مندو وروڼو بایګانو غریبانو باندې خرڅ کړي
ټول کار د الله برابر لکه ان شاء الله. دا یو حدیث مبارک په درس کې او دې صفات کې د روزي اهتمام کول شي. بعض علماء وایي چې خبره رسول الله وایي خبره دا مبارک شپه په دې کې ټول الله د توبه واسو هرڅه را پاسي او د سلو رکعات تهجد مغلل د سلو بجو کې یا په سلو بجو کې او دې باندې نماز کې موکلي الله تعالی کوم ځای یا وساتي. تمام محترم حدیث مبارک راځي رسول الله مبارک فرمایي چې الله دې یې د سترګې نه یو مخته کوي دوی څه کوي چې اصل ګروپ کې راشي او دې ګروپ کې ګړي کټوي نشو تاسو کا وړه مخته د جهنم کوي دا یو کله جهنم اوري نو ټول سمول چې بس کومه اړتیا شي بیا علامات دي او دا یو څه یا څه چې اکثر دوی چې موږ ته خبره ده پرېږه څو ورته تاسو راځي لږی وایي پرېږه څو ورته الله دې دایمان شي غنښتي شي غنښتي وګورئ کوم الله تعالی موږ رزق راکړي زوتي په حرام طریقه راځم کوم نه له په نشي راوړي چې په کوم دغه ودانې باندې دې مولوی صاحب نو لیکل تاسو پڑھے شي جواب راځي نه چې کوم احساس په تدبیر کې لیکل راځي پڑھے شم نو بیا پوری ورکو بیا پوری جګړې وکړي بیا پوری په غلطه طریقه باندې راځم کوم وردا په زرګونو کلونه مخکې الله تعالی دا فیصله کړی دا چې دا پلانې انسان با پلانې واقعي شي په پلانې کې بدل شي پلانې کې بدل شي مهنت مزدوري کوا په حلال طریقه د الله نه سوال کوا چې په حرام رقم درته قسم په الله راګي نه وړي رضیا په حلال طریقه لري دا کوي چې کوم څه په تقدیر کې لیکل شوی دی هغه ملایي بیا ولې په غلط طریقه اسي په صحیح طریقې سره مال ګټل په صحیح طریقې کې خپل مال خرج کول او د خپل بچو صحیح پرورش کول دا چې بچی چې بدعمل شي کنه دا د دې نه سوچ کړی خپل بچو ته توجه نه ورکړي صحیح تربیت نه کوي حلال مال ورته نه راړي دا یې وجه نه بدعمل نشي نو خپل بچو لپاره حلال مال راړي ګوره کوم بدن چې په حرام مال باندې راوي شي دا جهنم خشاک جوړي ولې خپل ځان د جهنم خشاک جوړو ولې خپل بچي د جهنم خشاک جوړو په حلال او پاک طریقه باندې او تاسو غیرت کوي کنه د الله غیرت څنګه وګورئ حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي انا اغیر منکم زپتاسو کې د ټول نزيات غیرت دي والله اغیرنی او الله تعالی زمانه زیات غیرت دي الله دې غیرت ذات ټول برازم فهم دراسه کنه مبارک مجلس ته الله تعالی دې بچو دا خدمونه د خپل درباري علی قبول منظور ګرځي او الله تعالی دې زمون د استاد ګناونه معاف کړي او زمون د استاد تر عادت دا الله تعالی زمون د استاد د ژوند په باندې دوی ذریعہ وګرځي ټول خپل ژوندونه باندې خپل لباس دا سنت مطابق خپل شکل او صورت خپل وضع قطعه دا سنت مطابق ان شاء الله تعالی بس څو په استعمال تو بابو استا دین پس میں انشاءاللہ غلط کار نہ ہو کوشی فورن بدو باسو دغنا نہ انشاءاللہ تعالی اللہ کا سوال کو خدای من بچي بس دور گناہوں نہ لوگ خدای کی دنیا میں کڑے گا اسمانوں کا گناہوں نہ رسید لو لیکن ان بیان تسبیح نو تاسو وګورئ چې برکات په الله راځي ګورا دغه کی برکات نشته کنه اولې زموږ په کې ځکه برکات نشته چې د برکات کم سیز الله تعالی مدد هغه مونږ پرې کوي برکت خو مستر راځي مستر د الله وعده ده چې څوک مس پابندۍ سره پیدا وخت کوي الله بل رزق برکت کوي دکان سره وعده شته انجینر سره شته ډاکټر سره شته دې زمي څه مستر شته د قران تلاوت سره شته قران دی علماء ویل دي چې ګور صحابه مهنت مزدوري له کول د برکت په کور کې ډیر او دا غي غټه وجه دا و چې سحر وختي باندې د صحابه په کور کې وړو او له نو زنانو قران لوستل زه په کور کې جګړې موبایل غیبتونه دي ضرور دي بغض دي حسد دي برکت نه راشي منګي په خطر راځي دا زموږه د دې تاسو خپل اعمال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس او چې په باندې الله تعالی وي دا څومره فساد چې وچل شوی دی دا تاسو د تاسو د خپل اعمال انسانانو توبه وکړئ کله ډیر واسو تاسو سړي شي
Kapatid iman ay usul kabel kita khidmat sekarang Allah Taala beriman Allah sudah dalam bentuk kita. इंशाल्लाह ये खुदा खबरदार सरो से और खबरें मुझे दे दियो जमा मशरान मुझे बने के शरान मुझे वो अल्लाह ताला ने रहमत कर तो बिका बस दा आज़म चपदी खबर अमल बस इंशाल्लाह वो हम राज करना आओ कर ये खबर साथे तो क्यों खबर मैं मुझे आज समझ मुझे खबर वो अमल पर राजा के वो इन्हें तो बस कल plan betul koशिश karena dia udah hazam dunia di partida Razon partida kalau partida dalam dapat insyaallah nala jitu citubi istiopa kala sudah bohami jika berkenaan Muhammad आगे उसमें हम खबर को बड़ो बड़ो खबर को ताना बहुत ज़्यादा फंसा है ये काम कर तो अल्लाह ताला की तरफ से बस और पुकारों के भी तारीफ से भी खिदमत करे तो हम रब्बुल रहमान से जिसमें इंशाअल्लाह ताला जानबेशु और दुआवाशु अल्लाह ताला को सुबहान अल्लाह इन रसूलों को दिखा कुल मगे और उससे दुआ के अल्लाह ताला